اسنه دی داعی دی دی درس بیان دا خو دعوت دی په دعوت کې الله وی موسی علیہ السلام تا فقولا له قولا لینا فرعون ته په نرمه سره خبرو کې اسنه تر دعوت په میدان کې او مرتد او بی ایمان او زنديق دې کنه ستا خبره ته بس وګورئ یاره ته لګیا شوی او بی ایمان او زنديق او مرتد او مخاطب کې او نوم مالي د پلان کې دا پلان کې بی ایمان او زنديق او منافق نو اسه داتې چې چاته منافق او زنديق او بی ایمان وي دې بس تا دعوت ته وکی دي چېرې هم دعوت ته وکی نه دي په دعوت کې خو نرمي ده ګوره شیخ القرآن د پنځپیر رحمت الله علیه دای حالاتو کې راځي ابتدایي دورو الته یو محله ده کمال هیلو محله مونږ پکې سو کاله پاتې شوي ولته پروژه کې نو دا سبقونه مونږ دالته نزد کړی دي نو شیخ القرآن رحمت الله علیه کمال هیلو جمعات کې التا یو باباو او دیخو هغه محله کې دو درې داسې چرسیان غون تخلقو خلکو سره غم خادي نه کوله شیخ القرآن وی د دې ته به د موږ دا سبق وې ما سه یو آیت دو ولا ورز دکما نو اغي ته وی د موږ سبق بدل دریز دکما شیخ القرآن بال تکتلو اغازه کې ابتدا کې د قرآن دشمنانو د قرآن درس په خنه لګیدو او دا قرآن په مونږ کله کله ځکه خنه لګي دا زمونږ غلاګانې را برسېره کوي ښه مونږ ډېرې غلاګانې مونږ یو مسله نی بیان کړي قرآن ته چې کینو قرآن وی دا به داسې کې دا به داسې کې لکه زما غلی را برسېره کړه نو بیا زه د ځان اصلاح نه کوم بیا چې راته دا درس کیږي دا درس بند کې سړیا درس مه اورئ په لوډ سپیکر د درس ضرورت دی او د دې څه حاجت دی او د بسوارلس او تلس علم پکاري او خلک گمراه کیږي شیخ القرآن وی ماغه چرسیانو ته ترجمه شروع کا ای بډیر پمینه کې ناست وسره نور ځوانان هم بیا را شروع شو نو هغه محله کې یو څو کسانو باطل پرست د قرآن دشمنانو وی غوی چې وی دا لکانه قرآن واړو الکه خوشحالي کې نه چې لکانه درنه واړو چې قرآن تکې ناست اوس هم بعض خلک ښا د درس کسانو پسې یو پسې تلاش کوي ورپسې ولګي دلته یو کال یو مرګریو نو دلته درس تراتلو چاوته ته واړو نه هغه چته واړم چې جمعات کې مې 15 غنټې تیریږي نو خانه دا خوشاله خبره نه ده نو هغه به دې د پاره پلانینګ پکار دی نو هغه ګوره سوچ کولو ښا ډیر په وګدار راته شو چې زمون په دې محله کې یو بابا دی او ډیر کرس بابا دی او بعضی بابا بیا سم په خبره نه پويږي خیال دا بوډا چې پترس شي کنه او د لانو سلم په ډیرې کې په دلیل غنه پويږي غریب او چا ولته کافر ثابت کړي نو لرګیم دل دي سر تر چې خدان جنت ته بوتل غوړي پس طریقې سره عمر خو حالي د په هغه محله کې یو بوډاو هغه چې بکې ناستو وې د یو لسمې ځوانه ستا په برکت سره کېنم نو چې پاسېدو و د یو لسمې ځوانه ما پاسې وې د یو لسمې ځوانه را مدد شي دا ذهنونه جوړ شي دغه مولایان دا لغه بابا ته وې دا کوم مولا چې د الکانو ته درس ورکوي کنه دی وی کې د یو لسمې ځوان سم نشي کولی ګوره غلط ترتیب دی کنه ابو ډاوی سو سرمن به و دی به زمانه بیا جمعات تراشي یو لوی لوړ وکته راغی شیخ القرآن الکانو ته درس کولو خپې خوري کې وی د یو لسمې ځوانه زمکه اسمان تا ټینګ کړي شیخ القرآن پوه شو ګوره علم او خيارتیا غواړي ښا علم عقلم غواړي ګوره اسنه چا داسي وي ته پاسه بی ایمان او مرتد او زنديق او بازه دې په ورواړولې دا خو بیا دعوت نشو کنه یار دا خو بیا دعوت نشو مولانا الیاس رحمت الله علیه مجلس تبا یو کس راتلو یو سو رضی راغلی و مولانا الیاس رحمت الله ډایرکټ د ګيري دعوت ورکو بیا را نه غي مولانا الیاس رحمت الله سخفو وې دا ماته نو پکار لا تنور ګرم شوی نو ما په ډوډۍ ور پورې کوي دعوت کې خو ډېر زیات وخت صبر دعاګانې جړاګانې درځي الله ته جاړه د شپې الله له جاړه درځي مخلوق ته مينت کو چې دین تراشه شیخ القرآن رحمت الله علیه وایي چې سړی کېناستو زه پوښوم چې دا چاخه برین واشنګ وته کړي او پمپینګ وته کړي وې د خپې خوري کې د ولسمې ځوان را ورسي وې ما ولا په خپل زور شروع کړه
د شیخ القرآن دغه ترتیب دی دغه انداز دی دغه طرز دی چې ته ځان ته د شیخ القرآن شاګرد یا دغه د شاګردانو شاګرد یا دغه د سوچ او د فکر مرګري وې نو شیخ القرآن طرز دغه هغه بدنامه ویا شیخ القرآن زور مې ولا شروع کو داسې وی مای په بابا دا قرآن داسې خوږ لګي لکه مار ته چې بیم وې او به خاندل اوري دوره زراغي او دغه چغې مغې واري یو لسمې ځوان شیخ وی مونږ ولا غږ نو کړي دا مو ته نه وی چې ته په غلطه زور مو ته شروع کو زور مو ولا شروع کو شیخ القرآن زور شروع او په دې باب کې تر شیخ القرآن زندگی وګورا شیخ القرآن زور مې ولا شروع کو دوه مرز پدری مرز بابا چې دینو اغل ته ګټ کې کېناستو ځکه چې دلته خو بیا راتلی نشو چې ما ته سو وایي وی ما د مرګر وی چې استاد جی در شروع کا وی ما په تیز وی چې په بابا ما کنځه کنن بابا له تکلیف نشرات مونږ بال تخواته ورشو په بابا خو قرآن ډیر خوږ لګي بابا وی بچی درلما بابا راغی درس کې کېناستو په بل رستا مولیان دی خو بار تاویږي را تاویږي چې بابا قرآن واړولو او ګوره شیخ القرآن وی ما ته مرګرو وی چې سبق وای کنه وی ما ته وی دا بابا د وخت نه خبرې دی خلکو ته خیال نشي چې په قرآن کې خبرې نیخي بابا تیز غونته یې کنځري منځري وته ونکی بابا را خبر اوریدا لرګي راواو ته وی تاسو خو او تاسو د قرآن بیانېږي او خبرې کوي سړی او تختول ښا شیخ القرآن ویز د سیندی سره پاتې شوی ما چا سره امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی هغه چې به کم علاقې کم ملک ته کمې ځای ته لړو د هغه خلکو جمع به په درې ورځې کې زده کوله پکې به تقریر کوو پکې به انقلاب راوستو شیخ القرآن دا د دعوت اصول دي شیخ القرآن رحمت الله علیه وی ورځ موږ په یو ګاډي کې روانو نو پای کې څه کسان پوجیان راوخته نو هغې په لاره باندې څه قوالي کوله هغه قوالۍ کې شرکي الفاظ وی ما دا تاسو غلطه وایي دا قوالي داسې ده وی ما هم دغه قوالی چې ونه ما پکې دی خو توحید ته راوړوله ما او تاخیره پورې قوالی بیان کا توحید می پکې وته وی ما ته اخر کې تم غویا هو تم دمي ما ته وی جی مې غویا او زم دمي ما ځان له دم سره پاره وی چې دې زماري توحید دې ته وکی دا شرک نه کوي ښا تنن ځان ته دم ویری شي ځان ته خلق راوړې قران ته یو تی تم غویا هو ته دمي ته غانو بجانو والے او ته یا زم د ماته دا راضي نو غي چې کوم شرکی کلمې وی کنه شیخ القرآن وتعالى الله سره ټچ کیو د الله توحید او اخیره په یو ډیر زیات خوشاله به د شیخ القرآن او د مرګري ډیر اکرام کړو وی بیا ته مرګرو وی دیو ته ډیر سيزونه ورک او غټ سفر او دي سره تاسو خاص سونه وی مرګري وته وی چې توحید نه بود گنج خدا بود دا غو توحید نو دا غو سم خزانه وخه توحید نبود گنج خدا بود الله ادب را لیگی ولا تسب الذين کنزل بنکه مشرک تبا کنزل نکه چا تبا کنزل نکه مشرک تبا کنزل نکه حدیث پاک کې راځي خپل والدین ته کنزل مکوا یو صحابي د الله رسول الله